هر ایریا تاسو موږ خو د هغه ځای موږ تاسو مناظر خو نن دا وخت زه په سکین ایریا کې موجود یم. تاسو مخکې خیمه چې یار د ایرپورټ چې کوم لوازمات دي کوم چې د دې افتتاح وشوه په کوم حال کې دلته سکینینګ کیږي، دلته کې رن وی دی، دلته کې باقاعده فلایټ ولاړ دی. تاسو دا شیر کومه دا تاسو زموږ سره په سکرین باندې ګورئ، دا تاسو کتلی شئ. باقاعده دلته کې د سکینینګ سیستم هم ماشاءالله دلته کې باقاعده موجود دی، تاسو کتلی شئ زموږ په سکرین باندې. دلته کې څنګه چې په نورو ایرپورټونو کې د سکینینګ سیستم دی د قشان دلته کې دا تاسو په سکرین باندې ګورئ. د دې نه علاوه زموږ سره دلته کې چې کوم سټاف تاسو کتلی شئ د ایم اس ډپارټمنټ دلته کې باقاعده ولاړ دی، څنګه چې د نور ایرپورټونو رولز دي په هغه طریقې سره دلته کې دا تاسو کتلی زموږ په سکرین باندې د سکینینګ سیستم دا تاسو کتلی شئ زموږ په سکرین باندې د قشانته د ایرپورټ عمله څنګه چې د ایم اس او د قشان د پی آی ټول عمله دلته کې موجود ده. د اف آی تاسو کتلی شئ دلته کې د انټری ایریا ده او د ایرپورټ د مناظر تاسو په سکرین باندې خیمه یقینا دلته کې د غزا تاسو خیمه د کم جاز تاسو مونږ ویلو هغه جاز باقاعده دلته کې ولاړ دی. کم ځکه چې مراد سید او وزیر اعلی دی باقاعده انټری وکړه د تاسو په سکرین باندې کتلی شئ. د ایرپورټ مناظر تاسو په سکرین باندې خیمه دا وخت تاسو کتلی شئ دلته کې دغه جاز هم ولاړ دی پی آی او الله دې وکړي چې نورم په ترقۍ سره دا ګامزن شي. الله تعالی دې دې نورم ترقی ورکړي. د سوات یقینا د پی ټی آی د ګورنمنت دا یو ډیره د ستاینې وړ دی چې دې دلته کې د دې باقاعده دغه وکړو د اولنی جاز راکوشو. د تاسو کتلی شئ په سکرین باندې زه تاسو دا ټایپ دا خیمه تاسو ته چونکې دلته کې نور تاسو کتلی شئ پورا د ایرپورټ عمله موجود ده. دلته کې اوس دا ټایم کلینینګ روان دی، صفایي کیږي. نو زه تاسو ته مخکې نور نشم خو یقینا دا تاسو کتلی شئ دغه فلایټ دی په کوم چې د 17 سال پس چې کوم دی د ایرپورټ ته راغی د سوات ایرپورټ کولاو شو. تاسو هم په سکرین باندې کتلی شئ او د دغه شان چې کوم دی دا ایریا ده تاسو زه خیمه سید شریف ایرپورټ دلته کې زموږ سره پایلټ صاحب هم دغه تاسو وکتلو دی لاړل. یقینا دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره د سوات د عوام دپاره د سوات د ولس دپاره ډېر د کامیابۍ خبره ده چې نن یو ځل 18 کاله پس ایرپورټ دوباره کولاو شو. زه به کوشش کوم انشاءالله چې تاسو نورم د دې دغه درکمه. دا تاسو کتلی شئ دلته کې باقاعده د ایم اس عامله موجود ده. زموږ سره 1122 وقار صاحب او د هغې سینیر زموږ سره موجود دی. دې سره به دوه خبرې اترې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نن 17 سال پس یقینا ایرپورټ دوباره کولاو شو، څه وایې په دې هکله باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ. نن ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده چې ډېره موده پس د سوات ایرپورټ چې کوم پخوا ډېر فنکشنل و د دې نه به ریګولر فلایټ کې د زما په یادو باندې په دې کې به د ورځې 3 فلایټ کېدل روزانه به دې فلایټ پېښور ته او اسلام آباد ته. نو د دې سره به دا وشو د موږ د منسټر صاحب او د کوم چې حکومت ته اوسنه پی ټی آی ول هغه ډېر زیات مشکور چې هغه په ډېر زیات سټرګل سره دا ایرپورټ کولاو کړ. دې سره به د خلکو ته اسانتیا شي. کم کسان چې د لري نه راځي خاص کر سیلانیان د لاهور نه کراچۍ نه چې کوم لکه بایروټ څوک نشي راتلی نو د په ډېر زیات اساني شوه چې هغه په جاز کې راځي او ریګولر فلایټس په انشاءالله د دې علاقې سره به ټوریزم ته هم سپورټ میلاو شي. دا علاقه به خلک ویني، خلک ایکسپلور به کړي. دا ځای سوات ډېر ښایسته ځای دی او د دې غاړې ان کیس که څوک چې ته ځي بهر ملکونو ته انشاءالله بیا به انټرنیشنل وشي په قلاره هر کار کېږي.
نو وخت سره به دای چې د خلکو ته اسانتیا شي په تګ راتګ کې د ځنه کراچۍ ته یا لاهور ته یا بهر ملکونو ته بیا ان شاء الله انټرنیشنل فلایټ سٹارټ شي نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او زه اولی سر تاسو سګوري سونه ذمہوارین سیوا شوي مزید به د سر نفري سیوا کی کنه صحیح حساب کتاب سر بالکل جی هر هغه ډپارټمنټ چې کوم کې د سي سوالي یا ترانسپورټیشن کیږي نو دا سره خدای نه خاصه مطلب حادثات وکم زیاتېږي نو دا سره دا چې د ریسکیو والا بم کارونه ډیر زیات سیوا شي زموږ د هاسپټل بم چې دا هسپتال چې زما سره پاتہ کړي زره تحصیل کابل تحصیل هډ کوارټر هسپتال کابل چې دا انچارج ډاکټر شوکت زمان دی نو دا زموږ سره دی نو دا موږ ته هم لکه خپ لکه سټاند بای به موږ خدای مکه چې حادثه کې یا مسله کېږي او د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ول چې دی بم زموږ خپور زیات د هیلث حواله سره بدلته امبولانس ریګولرلی دلته کې ان شاء الله او د ته موږ اویلیبل اني ټایم زموږ ټایم ډیر کم دی درتلو راتلو یو خبر د هسپتال خپل د ایرپورټ چې د خپل امبولانس پي دا غي نه علاوه خدای مکه چې ماسک کیجوالټي کېږي نه دا سره به بیا موږ ته اویلیبل موږ ته ریسپانډ کوو خیر خجی تاسو سره پسند کې وقار بولاړ دې په دوه خبره تر کوم وقار صاحب چونکی تاسو ډیر زیات الیزری دلته کې تاسو ډیر زیات خدمات دي سوې د ریسکیو حواله سره د نوې رپورټ د افتتاح وزیر خان ډیره مهرباني سجن اول خو تاسو شکریا ادا کوم او ډاکټر صاحب خبرو کړې سو چې د ایرپورټ حواله سره دا ډیر خوشاله خبره زم د پاره چونکی دلته کې د ریسکیو حواله سره دا کوېسچنو کو زم ډیوټیان دي ریسکیو حواله والا دلته کې بتا سوسا اقدام کوي نو ځدی سره زموږه کلوز کوارډینیشن دی 24/7 بدی تم حاضر یو خدا نه خواسته د سات اول راولین نه خوده او کرازی نو پای کې بم د شانه بشانه ولاړو ان شاء الله مننه سره تاسو ډیره مهرباني تاسو خبرو کولو یقینا دا زمونږ د پاره د سواد د پاره ډیره ته خوشاله خبره ده زه تاسو ته مخامخ زمونږ سره دا تاسو کتل شي دلته کې باقاعده امبولانس ولاړ دي د ایرپورټ عمله موجود ده ورسره زمونږ چې کوم فلایټ او پکې کې چې زمونږ وزیر اعلی محمود صاحب چې کوم دی هغه چکر پدې کې ولګول یقینا دا زمونږ د سواد د پاره ډیره د کامیابی خبره ده دلته کې د ایرپورټ عمله ماشاءالله ډیره الرټ او ډیره زیاته تقریبا په ډیر غنټه تعداد سره دلته کې موجود دي تاسو خیمه مزید دلته کې ګورو ان شاء الله د غرن ویل تاسو وګتل د جاز ولاړل د سواد د خلکو د پاره د ډیره خوشحالي خبره ده او د بیا خاصه د کې پی کې د ګورنمنت منګ ډیر زیات مشکور یو چې هغه د په کامیابی سره د افتتاح وکړه او دغه جاز کوم هغه ول سکاله پس دلته کې سواد تراغه د تاسو کته شه د ایرپورټ د لوګو سعودي شریف ایرپورټ تاسو زموږ په سکرین باندې کتل شي دلته کې باقاعده د سکیورټي هلکار او د ایرپورټ عمله دلته کې باقاعده موجود ده دلته افتتاح شو دا وخت چې کوم تاسو کتل شي کوم فلایټ چې دی هغه دا وخت موجود دی یقینا د کامیابی دا یو کلی خبره ده چې سواد ته ولس کاله پس د غجاز راغې او داغي افتتاح شو دلته کې باقاعده ریسکیو ټیم امبولانس او داغي سره فایر بریګیډ د قشن د هیلث حواله سره بم دلته کې پورا اقدامات شوي دي سکیورټي چونکه دلته کې ماشاءالله زموږ د سواد خ الرټ دا موجود د تاسو کتل شي په سکرین باندې او بیا الحمدلله سواد له خدای پاک ډیر زیات خایس ور کړی دی او دا خایس سره دلته کې شینواله دلته کې خستواله دام ډیر زیات موجود دی بیا د ایرپورټ خپل خاصیت تاسو کتل شي دا ډیر د کامیابی خبره چې ولس کاله پس الله تعالی زمونږ ایرپورټ لا زمونږ سوات لا دا یو د کامیابی کارو شو الله تعالی وکړي چې نورم د کامیابی دغه کارونه وشي زه کوشش کوم تاسو کمپلیټ او رن وې تاسو خیمه د بازی رنوس په سکرین باندې دا وخت تاسو ګورئ زمونږ د سواد د پاره ډیر زیات د کامیابی خبره ده الله دې وکړي چې نورم د پی ټی آی ګورنمنت او زمونږ چې څومره دغه دی هغه دلته کې ښکاریږي دا تاسو کتلی شئ زه کوشش کوم تاسو ته دا وښیم دا تاسو په سکرین باندې ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم دا تاسو کتلی شئ په سکرین باندې او ماشاءالله دا مال لګو